الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. په موږ کې د امین ویل فضیلت په دې باندې الله عزوجل انسان ته ګناهونه معاف کوي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یو کله چې امام وي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین، تاسو امین وای، ځکه فإنه من وافق قوله، یقینا هغه څوک چې موافق شي د هغه وینا قول الملائکه د ملائکه د وینا سره غفر له ما تقدم من ذنبه، د تبع الله مخکینه ټول ګناهونه معاف کی. دا شانت بل حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي چې نبی علی السلام فرمایلی دي اذا قال احدكم امين، کله چې یو تن وي په تاسو کې امین، وقالت الملائکه، نو ملائکه وي په السماء په اسمان کې امین، فوافقت احداهما الاخرى، چې موافقت شي د یو امین د بل سره غفر له ما تقدم من ذنبه، الله تعالی بر دې د مخکینی ټول ګناهونه دي بندگانو ته معاف کړي. دا شانت د رکوع فضیلت په منځ کې حدیث کې راځي عبد الله ابن عمر فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان العبد اذا قام، کله چې یو بنده ودرېږي یصلي چې مونځ کوي، نو اوتي بذنوبه، د دا ګناهونه چې کوم دین راوړل شي، فوزعت على راسه، د په سر باندې کې خودل شي، او عاتقه، یا د په وګو باندې، فكلما ركع، کله چې د رکوع کې او سجده سجده کوي، تساقطت عنه، دا ګناهونه د دن ریږي. یعنی الله سبحانه وتعالی په دې موږ کې ډیر داسې اعمال چې باغې باندې الله خپل بنده ته ګناهونه دا معاف کوي.